معلوم شاه محمد دی قوم اتمال خیل له ډیسټریکټ له راي اوسېدونکی یم فیډرل لویز د پدار یم دا نن پنځمه ورځ ده چې موږ ناست یو پر هړتال باندې د ګورمنټ له طرفه څخه یو نماینده نه له ډي جي راغلی دی نه له هوم راغلی دی نه له فینانس راغلی دی نه له وزیر اعلی صاحب له طرفه راغلی دی دا موږ د هړتال دوه واره مخکې هم کړی و یو وار موږ په 2024 کې وکړی بیا پر 27 مای باندې 2024 باندې وزیر اعلی صاحب پریس کلب له راغی بیا زموږ ټینټ له راغی بیا یې له موږ سره وعده وکړه چې تاسې پټاو کوئ دا ټینټ پورته کوئ هړتال ختم کوئ ستاسې مطالبې پر حق دي زه به ستاسې مطالبې حل کوم بیا له دې بعد موږ د هړتال ختم کوئ روغ نیم کال قدر موږ انتظار وکړئ سړی دا سړی به خپل سیسټم برابر کړي نوټفیکیشن به وکړي اډر به وکړي زم به کې په صوبه کې د زم اعلان هم وزیر اعلی صاحب کړی دی له ما سره ویډیو پرتې دي مګر له هغه باوجود موږ بیرته مجبوره شولو بیا موږ په دا 2025 باندې څلورمې میاشتې پر 19 تاریخ موږ بیا هړتال وکړ بیا پر 2 تاریخ باندې شیخ نوشیرواني صاحب موږ ټینټ له راغی بیا یې له موږ سره وعده وکړه سوال یې وکړئ بلوڅ پښتون چې دی دا یا زبان دی یا کمبلد بل شی نشته دا په دغه متفق دي دا پر دا باندې تللی دي لا وخته زموږ خاندان چې که د بلوڅ دی که د پښتانه دی له سیریله پر واده پر زبان را روان دی ولیکلي ته نه ګوري مګر دا شیخ نوشیرواني صاحب سره موږ ټینټ پټاو کوي موږ هړتال ختم کوي پر 15 تاریخه باندې زموږ د کمیټې اجلاس وشوی په دا کې بخت محمد کاکړ چیرمین چې وایي شیخ نوشیرواني صاحب وایي ډي جي لویس غفار مکسي صاحب وایي فینانس سیکرټري وایي هوم سیکرټري وایي د تاثیر دلتاني صاحب وایي دا اقرار وکړئ چې موږ به دې ته ګولډن درکوو له 30 لاک د صفایي شروع دی پر 50 لاک د رسالدار میجر غدی په سنټر کې پر ګریډ باندې حساب دی بیا له دې باوجود دا وسو بیا دا فایل لاړی بیا قایمه کمیټې پاس کوي 3 واره کابینټ پاس کوي 3 واره پارلیمنټ پاس کوي بیا دا فایل په میار کې دباو شوی دا فایل لا پته شوی له موږ سره نه نمبر ول نه څه موږ ګرځېدو بعد کې یو سړی په غلا پر موږ بېاربانه کوي هغه له موږ ته فایل نمبر راکوي بیا پر 15 سپتمبر باندې اډر کاپۍ چوکیده د لم څمغه فیصله چوکیده دستخط شوی دی چې دا ګولډن کره دی اګری دی بیا شوکت حمزه صاحب را ټرانسفر شوی هغه ویل نه دا ستا چې پنشن دی ګولډن نه دی موږ ورته ویل موږ سر ویله ګولډن کارډ که پنشن یې که موږ ته فرق دی موږ ته خپل حساب راکړه یو خو عدالت های کورټ هاشم صاحب پر 13 سپتمبر 2023 موږ به ډپارټمنټ ته حواله کولو په لیټر کې دا لیکلي دي دا تنخواه ته غیر قانوني بندي کړي دي تنخواه پورې طور جاره دا تنخواه ته اوس نه دي جاري موږ د 4 کاله تنخواه بندي دي موږ کورونه در په در دي موږ بچیان در په در دي موږ سیسټمونه خراب دي موږ په عدالتونو کې پرتې تللي دي په لکاو موږ په تګ راتګ په تللي دي موږ په دفترانو کې کارونه کاټ کړي دي اخري موږ مجبوره شولو نن 15مه د موږ بیا کیمپ لګولی دی دا وار بغیر اډر کاپۍ بغیر پیمنټه بغیر انسپکشنه ولې دا ډېره مشکل ده د وزیر اعلی صاحب به دا سوچ وي چې ما خو کمیټۍ بدنامه کړه بې زبانه مه کړه دا د کمیټۍ بدنامي ده دا د کمیټۍ بې زباني ده موږ ته یو فرق نشته موږ علم ناست یو ریټایل یو یا یې کور ناست یا یې د وزیر اعلی به درته ناست د ناسته پر تاسو کوم خرچه پرېوځي دا ستاسو خرچه سي یو خو نوکریانې نشته بیا سي پنشن بندي پر دې باندې سي مشکلات دي موږ دا خرچه له خپله جیبه په سوال ټولوو بله رااخلو پورونه کوو راوړو یې دلته په کټه کې ګاروو یو سیسټم زموږ نشته موږ چې دا شاته ناست خلک یو دا هغه ملازمان ناست یو چې زموږ نه دوکان شته نه مځکه شته نه جایداد شته نه سیسټم شته نه مو زویان پر نقوي لګېدلي دي زویان مو سکولانو مو یونیورسټۍ فارغه کړي دي ایستلي مې دي په ماربل په هوټلانو کې مزدوري کوي د پیازو د پټاټو ریړۍ جلبیز ملازمان چلوي دا له مجبورۍ زه موږ کوو مګر موږ دا وار دا زموږ اقرار دی زموږ وعده ده چې موږ به دا ټیم تر مرګه پورې دلته ناست یو 2 ورځې دا پر امن اتجاه دی له دې په بعد موږ هر ډسټرکټ بلوچستان فیډرل لیول ته دا سوال دی چې په خپله ضلع کې د نشترابې بلاک کې هړتال به وکړي باقاعده راشي چې له موږ سره د کښېني چې زموږ مسله حل شي مګر ولاړې ده دا وار ډېر ګران دي او هر وار سړی نه غلطېږي والسلام